बेशکه په دنیا کې مینه تقسیم کوي، خوشحالي تقسیم کوي، هغه خبرې تقسیم کوي چې په هغې ستاسو هم زړه خوشحاله شي او د ټولو ملګرو زړه خوشحاله شي، د پښتنو زړه خوشحاله شي، خلکو باندې خوشحالي وویشئ، مینه وویشئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ساتم چې هر ځای کې روغ جوړ یې، آباد یې، خوشحاله یې، او که څوک بیماران وي نو د هغوی دپاره هم دا دعا کوو چې الله دې صحت ورکړي. څوک خفه وي هغوی دپاره دا دعا کوو چې الله دې خوشحالي نصیب کړي. ملګرو موږ خو اکثر چې کوم دی په شیشه باندې چې رازو نو ګپ شپ لګو، ټوکې ټقالې کوو او خوشحالي شیندو او ملګري ځان سره مطلب انټرټین کوو. خو نن په دې خبره باندې رالو چې د ضمیر خان ضمیر باره کې دی چا پوسټ کړی دی، چې هر چا کړی دی چې آیا ضمیر خان مړ دی، اکسیډنټ یې کړی. نو دا ډېره زیاته کمزورې خبره ده، ډېره زیاته بېکاره خبره ده. ګوره هغه انسان خو پې هېڅ څه ونه شو، هغه یو ټوکه وه، یو عمل ویې کو، خو مطلب د هغه چې څونه مینهوال دي، د هغه رشته دار دي، د هغه خپل خپلوان دي، څه به بارې مسافر به وي، څه به په وطن کې مسافرۍ باندې. نو د هغوی که دا پوسټ کتلي په هغوی به څونه مطلب تادي راغلي، څونه خفګان به پرې راغلي، څونه سخته به پرې راغلي. د چا زړه ازارول دا ډېر زیات کمزوری حرکت دی، ډېر زیات بېکاره حرکت دی. نو ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې هر څه کوئ په دنیا کې، ګپ شپ هم لګوئ، ټوکې ټقالې هم کوئ، خو داسې یو کار مه کوئ چې په هغه باندې د چا زړه ته ازار ورسي، د چا زړه خفه شي په هغې باندې. نو داسې کار بالکل مه کوئ او نه ده په کار، ځکه چې د دې نه څه فایده نشته. هغه کار کوئ چې هغې نه تاسو ته دنیاوي یا آخرت دپاره چې کوم دی تاسو ته فایده وي، هغه کار بېشکه کوئ. خو داسې یو کار مه کوئ چې د هغې نه فایده نه وي او تیری نقصان جوړوي. نو دا کار نه دی په کار. د بله خبره دا چې د ضمیر خان څونه مینهوال دي، نو هغوی ته به په دې باندې څونه درد رسېدلی وي. هغوی به چې کوم دی نو مطلب که دې کس پسې خیرې هم کړي چې یاره دا پوسټ چا کړی، خدای ته یې داسې کړي، نو څومره بده خبره ده. په هغې کې به یو کس داسې وي چې کیدای شي د هغه خیرې قبول شي. نو داسې کار بالکل نه دی په کار. ټولو ملګرو ته دا خواست دی، دا مطلب یو سوال ورته کومه چې داسې پوسټ مه کوئ، داسې یو کار مه کوئ چې په هغې باندې تاسو ته خیرې وشي، په هغې ستاسو نه د چا زړه بد شي او په هغې د چا زړه ته ازار ورسي. نو ملګرو پلیز داسې کار مه کوئ. او ضمیر خان بالکل ژوندی دی، الله دې ژوندی ساتي، یو نوم دی په پښتنو کې د هغه. نو هغه دپاره مونږ هم دعا کوو او د ټولو پښتنو دپاره، ټولو مسلمانانو دپاره دعا کوو، الله دې ټولو له ښه عمر ورکړي. مرګ حق دی، د مرګ نه تېښته نشته، خو داسې یو کار مه کوئ چې په هغې د چا زړه ازار شي. چېرته هم چې اوسئ، ښاد اوسئ، اباد اوسئ، د الله په امان.